ټیک ټاکره سارا خټک ټیک ټاکرې په نوم سره یو بدبخته په ټیک ټاک راځي او د نارینه غونته کې حرکتونه کوي. ای بې عزته خلکو، تاسو پسې وروسته د خپلو مشرانو نکه مکه نشته، تاسو به الله له څه جواب ورکوئ؟ ستاسو رشته داران دا ویډیوګانې په میډیا باندې ګوري او را روانې پنسلې اوچتې کړي بو 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 کوي. زما محترمو، ای شرمېدلو، ایمان خورې ورې ارمان د دنیا کې ده. نن د پیسو دپاره خلکو ایمانونه خرڅ کړه، خرڅ نه کړه. نن د پیسو دپاره خلکو د عزت لوپټې وغورځولې کوي، نه غورځولې. نن د پیسو دپاره نوجوان د نالۍ خټې راوړي په مخې تپي چې څوک لایک راکړي، څوک یو شعر راته چې کوم دی تحفه کې راولېږي، دې د په ټیک ټاک باندې ناست وي. ای شرمېدلو، بېنیګر صاحب رحمت الله علیه په ارمان د دنیا نه لاړو. بار وې دا خبره کوله. 10 کاله بعد تاسو خپل آینده نسل وګورئ. په ایمان وایه خبره رښتیا شو که رښتیا نه شوه؟ رښتیا شو که رښتیا نه شوه؟ ای ورونو، قسم د الله په ذات باندې زمونږ او ستاسو ایمانونو سره لوبې شروع دي. او بیا تا دا ټچ موبایل دا د بچي لم په لاس کې ورکړی دی، دا د ښځې لم په لاس کې ورکړی دی. زما محترمو، لږه که د کور دا دیوالونه دي، دې ته بیا څه ضرورت دی؟ زمونږ د پښتنو زیات عزتونه چې خراب شو د دې ټچ موبایل د وجې نه خراب شو. زما محترمو، دا ترېنه واخله، تمانچه ورکړه، بچیه ما شوټ که ما کیسه به ختمه شي. ما شوټ کا، بچې جاری دي، زړه دې خدای ټک وچي. موبایل مه ورکوه، موبایل مه ورکوه. د الله په ذات مې دې قسم وي، نه چې نن 99% دین زموږ د ژوند نه ووتو، 99% خلک د الله د ذات نه منکر شو، 99% خلک د قبر د عذابونو نه منکر شو، 99% خلک قرآن دروغ ګڼي، انبیا دروغ ګڼي، بخاري شریف ته د دروغو نسبتونه کوي. زما محترمو، په ایمان وایه د سوشل میډیا برکت دی که نه دی؟ دی که نه دی؟ وی تا چې بل باندې د خاورو ډېری جوړ کړو، دغه شانتې به په تا هم واوري خاورې اوازونه چې د بل د مرګي اوري، دغه شان به ته د خپل مرګي هم واوري. عجیبه رحمانه زړه دې د کتو دی چې مرګې په دنیا شته او تلا خاندي. یو زنده چې د مرده په قبر ورشي، دومره بس دی نصیحت په دې دنیا. او دا ناستو خلکو ته زه وایم، دا ناستو که د الله په دین هم ولې خښې نه کړي، ټول بچي ته د مسجد لار، د عالم لار، د جومات لار، د خانقاه لار ونښودل او د علماو سره ستا دغه ربط لکه چې څنګه دی د الله په ذات مې دې قسم وي دا خبره نکاح کېږي انشاءالله العزیز. ستاسو آینده نسل یاد ساتئ چې دا مرتد نه شو، دا قادیانین نه شو، دا شیعګان نه شو. زما دا مخ به تور وي د قیامت په ورځ مې الله تاسو وښودلی چې دا یاد ساتئ. قادیانین کېږي به، دمان او اجراګان هغه لرې خبره ده. دمان اجراګان دا څه فرق نه غورځي. قادیانین کېږي به، شیعګان کېږي به، مرتد کېږي به، ملحد کېږي به، د الله د ذات نه به منکر کېږي. دا یاد ساتئ. او فتنې به زما ستا په قبر کې شروع وي. فټوي ولې ته مشر وې که نه؟ مشر وې. زما بچی دی، زه به ورته سمه لار ښیم. زما بچی دی، زه به له په عقیده محنت کوم. زما دا خبرې خو غلطې نه دي که نه؟ په دې کې را سره متفق یې؟ نو ورونو درخواست کوم، دا پیسې موږ او تاسو له څوک راکوي؟ عزت څوک راکوي؟ دا بچي چا راکړي؟ دا چې کوم الله تعالی پیسې درکولی شي، بچي درکولی شي، واپس یې نشي اخیستی؟ واپس یې نشي اخیستی دا پیسې؟ زما محترمو، باس ٹیم وہی کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں سے گزر گیا. یاد ساته و بابا، نن در سره یو روپۍ دوشته خو داسې شوي دي چې مالدار الله غریبانان کړي دي، غریبانان یې مالداره کړي دي، عزتمند یې بېعزته کړي دي، بېعزت یې عزتمند کړي. الله کولی شي نن موږ او تاسو سره موقع شته. زما اراده، زما جذبه، زما نیت او محبت دا دی چې انشاءالله زه به خپل تن من، زه به خپل مال، خپل اهل او عیال انشاءالله د الله په دین قربانوم. انشاءالله په دې کې به تاسو ماله سات راکوئ، انشاءالله راکوئ به انشاءالله. زما محترمو، زه به ستاسو بچو ته دین ښیم، حیا ښیم، ستا اهمیت او مقام ښیم.